الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد د دجال په باره کې خروج د دجال چې دی دا د قیامت د غټو علامونه یو علامه ده او د دجال په باره کې حدیث چې دي دا متواتر درجه ته رسیدلی او اجماع د ټول امت ته چې دجال په اخره زمانه کې راځي او خلق په گمراه کوي یو فتنه وي او ازمایش وي او ډیره غټه فتنه وي تمام صحابه کرام او سلف د امت په دې باندې متفق دي او اجماع ده چې د دجال خروج چې دی دا یقیني دی او ثابت دی او هر یو پیغمبر خپل قوم د دجال د فتنې نه يرولې دي تر دې چې نوح علیه السلام هم خپل قوم د دجال د فتنې نه يرولې دي خو بعضې منکرین احادیث چې دا فتنه دې زمانه کې ډیره زیاته شوه او دا ټول د اغیارو د يهودو نصارو ایجنټان دي او د هغه خلکو په اشارو چلیږي څوک د نبوت دعوی کوي څوک د پیغمبر ګستاهی کوي څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو انکار کوي څوک د ټولو حدیثونو انکار کوي څوک د بعضو حدیثونو انکار کوي خو بهرحال دا یو عظیمه فتنه ده د دجال مبارک کې مختلفو شبهات خلق پیش کوي چې ګوره د دجال روایات متعارض دي یو بل سره تعارض لري خروج الدجال مبارک لهذا دا قابل حجت نه دي ګوره صحیح مسلم کې راځي یو روایت کې چې د دجال خیسترګه چې دا به اعور په خیسترګه باندې بړون دي همدغه صحیح مسلم کې بل روایت راځي چې خیسترګه به اعور حالان کې دواړه روایت صحیح دي او دواړه روایت صحیح دي کې تطبیق دا دی چې اعور معنا عیب جنبي دا یو سترګه چې دا د حقیقتا هغه لندوي ده ابا حقیقتا لندوي ځکه داغه په باره کې حدیث کې راځي ممسوح العين چې دا سترګه نه به نظر او د عرض ختم شي او دا دویمه چې دا نو دا به معیوب وي دي کې به عیب وي دا سړنده بخکاری خو نظر به پکې وي لکه بل حدیث کې د تفسیر داسې راځي چې په دې باندې بداسي او زفرا د غوخه دند یو داسې ننکې غونته دانه غونته راوتی وي او دا سترګې به ولې عیب جن کړي كأنها كوكب دستوري پشان یا دارنګي كأنها عنبه طافيه تبه چې دا د انګور پړسېدل دانه ده دا سی بي نو د دجال د دوړو سترګو باره کې اعور راغلي دي خو د یو اعور دا معنی چې ممسوح العين بي دا خيسترګه چې دا بسوي بالکل دا به ختمي په دې بړون وي دي او بل سترګه به اعور احکاری دا یو زفرا یو دانه غونته په دې سترګه کې راختلی غوخه غونته چې دا سترګه به ولا عیب جن کړي دې کې دا تطبیق دی دویم شبهه دا پیش کوي چیرې بخاری کې راځي چې دجال چې دی دارنګ مسلم کې نور کتابونو کې دجال با ټول دنیا کې ګرځي خو مکه او مدینه ته به نشي داخلي دي مکه او مدینه په د باندې حرام دي ته نشي داخلي دي د دې حفاظت پر رب العالمین کوي بیا راځي چې دجال با مکه ته داخل شو د کعبه طواف پکې او بل روایت کې راځي چې ليس من بلدتن نشته هیڅ یو بلد مگر دجال باغې ته داخل شي هغه ته بلاړ شي الا مکه والمدینه مگر مکه او مدینه ته بنشي داخلي نو لہذا د دوه روایتو کې تعارض راغی نو معلومه شو چې دا حدیثونه د دجال په اړه کې صحیح نه دي
دا یو ډیره غلطه شبهه ده. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله وی د دې تطبیق کی فتح الباری شپږم جلد کې 383 صفحه کې چې ګوره دا اول یو حدیث چې کوم کې راځي چې دجال طواف د بیت الله کوي د کعبه او مکې ته داخليږي دا د خوب خبره ده دا د خوب سره تعلق لري رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلو دجال په داسې حالت کې لیدلو چې د کعبه ته دنده شوی او طواف کوي او دا بل خبره چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی ورکړي چې اخر زمانه کې به دجال راځي او دې په دنیا کې فتنه خوري او دنیا کې به ګرځي خو مکه او مدینه ته بنشي داخلي د دې دوه تطبیق دي یو تطبیق دا دی حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې وایي چې دجال چې دی لا يدخل المدینه ولا مکه اے فی زمان خروجه دجال به مکه او مدینه ته نشي داخلي دی په هغه زمانه کې چې کله دی قیامت ته نږدې راوځي او دنیا کې د خپل گمراهي خوري او فتنه نو د فتنې په دور کې به د مکه مدینه ته نشي داخلي هر چې د دینه مخکې داخلي دلی ځکه دجال خو وجود لرو دا تمیم الداری روایت د مسلم کې راځي چې هغه موجود و د رسول الله زمانه کې په یو جزیره کې هغه لیدل او صحیح مسلم کې نو ندی پدې کې نفي نه دراغلي چې دجال په تیر زمانه کې هم کعبه ته او مکه ته کعبه طواف پن کوي یا مکه ته بنه داخلي دې چې کله مکه مدینه ته نه داخليږي نو دا په هغه زمانه د فتنه کې په هغه زمانه د خروج د کې قیامت ته نږدې لکه حدیث کې راځي حدیث د ابوبکر د دې وضاحت کې د دې تطبیق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل المدینه رعب المسيح الدجال لها يومئذ 7 ابواب على كل باب ملكان صحیح بخاری کې راځي مدینه ته روب د دجال داخل نشي زکه چې د دې لپاره بو دروازې وي او په هر دروازه به 2 ملائکی او روب د دجال به کله کله چې دی راوځي قیامت ته نږدې او د فتنه ظاهر شي په دنیا کې نو دې کې یو تطبیق دا شو دا مخکینه حالت نه خي چې کني مخکې دی نشي داخلي دی دا خو هغه زمانہ خي چې کله دی قیامت ته نږدې راوځي نو دی به بیا نشي داخلي دی د دې بلاد او الله پاک حفاظت کوي د ملائکو په ذریعہ دویم دا چې ګوره دا مکه ته داخلي دل د دجال او طواف د کعبه کول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدل دي او خوب د انبیو حق او وحی ده وګوره دې نه دا نه لازمیږي چې ګینه همیشه به خوب دا په خپل ظاهر باندې بلکې خوب خو ضرب الامثال عالم امثال نه دي دا خو په طریقې د ضرب الامثال سره دا په خپل ظاهر باندې کله کله نی بنا لکه ګوره حدیث د بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زو دوما ما ته د زمکه خزانه راوړل شوې او زما په کپ کې 2 بنگړي واجول شو کې خو دي شو ما باندې دا ډېر درنو لګیدا د 100 بنگړیو زما په لاس کې خو دي شو ما ته وحي شو جزدې له پوکې ورکم ما پوکې ورکو دواړه وال وتل ختم شو اوس ګوره خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خزانه لیدلې دي او لاس کې وتا د 100 بنگړي کې خو دې شو له وغېلې پوکې ورکو او د رسول الله په طبيعت باندې دا خبره دا درنو لګیدا ظاهر کې وګوره دا بنگړي دي د 100 دي لیکن ګور رسول الله خوب لیدل فاولتهما الكذابين ما داغه تعویل او تعبیر دار خو چې هغه 2 کذابین چې د دروغ د نبوت دعوه وکړي صاحب صنعاء او صاحب یمامه دا د دې تعبیر دی یادارنګ حدیث کې راځي بخاری مسلم کې چې ماولی د خوب کې چې ما باندې خلق پیش کېدل او داغي قمیصونه او باغی باندې د چا قمیص چې سینې پورې او د چا کم او د چا زیاتو عمر رضی الله عنه می ولیدو چې داغه قمیص داسې وو چې هغه راخلو پزماکه کې قالوا فما اول ذلك يا رسول الله صحابه د الله رسول ته د دې تعویل سو کو تعبیر دې سو کو وی الدین د دې تعبیر دینداری ده د چا قمیص چې څومره وګدو خدای ماندار چې دې دومره دیندار دی زیات دیندار دی
نو عمر رضی الله عنه قمیص چې د ټولو نه وګدو نو داغه دینداری د ټولو نه زیاته و نو ګور دلته قمیص لیدل او تعبیر دین دی نو دغه رنګ دغه خوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خوب کې ویني چې دجال مکې ته داخل شو د کعبه طواف کوي دا په خپل ظاهر بنا نه دی دا یو تعبیر غواړي دا یو تعبیر دی د دې تعبیر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه نور شذونه لیدلې دي په خوب کې هغه په خپل ظاهر باندې بنا نه دي نو دارنګ دا هم په خپل ظاهر بنا نه دي ځکه خوب د عالم امثال نه دي نو دا اشکال نه واردېږي په دې باندې بل یو اشکال دا خلک او شبهات کوي چې بعض روایتو کې راځي چې دجال به قصيري د ابو داود روایت کې د مسلم روایت کې راځي چې جسیم وي قصير څه ته وي قصير دونه نه لنډ ته وي او جسیم څه ته وي د بدن نه غټ ته وي طویل والا روایت صحیح نه دی چې دجال به طویل وګوري دجال چې دی قصير ابحج حدیث کې راځي ابحج څه ته وي چې داغه د ساقینو کې فاصله ډیری او عظیم الجثه نو د دې ټولو روایتو مجموعه دا ده چې دجال به یو سړی داسي وي سپین رنگ به وي سترګې به معیوبې وي او بدن به غټي دونه نه بلندې وي اونه به لنډي خو لیکن بدن به ډیر زیات غټ وي دا دغه بد شکلې ته اشاره ده چې دونه نه لنډي وي او د بدن نه ډیر زیات غټي نو دا عظیم الجثه نو عظیم الجثه د قصير سره منافات او تضاد او تعارض نه لري یو سړی بلند وي او بدن به غټي اندامونه به غټي یو سړی به لوړ وي لیکن اندامونه به واړه وي معنا نری وي نو د دجال اندامونه به پیړي غټ غټ وي او دونه نه بلند وي نو دې کې څه تعارض دی دارنګي د رنگ په باره کې د دجال راځي چې مسلم کې راځي رجل احمر سور رنگي وي ابن حبان کې راځي ازهر اقمر او بعض روایتو کې آدم راځي د طبرانی په روایت کې چې گندمګو به هغه روایت سندن کمزور دي صحیح روایت د مسلم او د ابن حبان دی نو دې کې صدقه نشته ځکه د اقمر بالکل د سپوږمۍ یعنی سپینواله اقمر نه مراد ابيض احمر سور ازهر کل رنگ والا یعنی کارا رنگ والا دا د باب د ترادف نه دی مطلب دا دی چې دجال به رنگ به سپین وي او د سپینوالی سره به سوروالی وي او د رنگ او پوستکی به خسته وي نو شکل به بد شکلی خدا پوستکی به سپین سور وي نو دې کوم څه تعارض نشته او بیا بل یو شبهه دا پیش کوي چې ګوره بعض روایتو کې راځي چې دجال به د نبوت دعوه کوي او بعضو کې راځي چې د الوهیت دعوه وکړي د طبرانی په روایت کې دا سي راځي چې دجال دا دعوت مختلف مراحل دي نه چې یکدم به د الوهیت دا یا د نبوت دعوه کوي دجال به خپل دعوت کوي اول به د یو نیک سړي په شکل کې ښکار شي طبرانی کې د عبد الله ابن معتمر په روایت کې راځي ويدعو الى الدين دین ته به خلق را بلی اسلام ته به خلق را بلی او دعوه وکړي چې زه یو سړی مسلمان یم وی بیا څو وخت په تیر شي دی به دعوه د نبوت کینو کم چې خلق دی هغه به ویریږي چې دا خو ډیر خطرناک سړی دی هر خوخيار سړی او پوهه سړی هغه به یو تختی جدا بشي دی بیا به دینه بعد دی سو وخت تیر کی نو په یقول انا الله دی به جزاء الله یم دا نه چې دا ټول دعوی به دی په یو ټیم کې او په اني واحده کې کوي اول به دی ځان یو مسلمان سره خلکو ته ثابت دا حدیث د طبرانی دی بیا سو وخت تیر شي دعوت نبوت پو کې نیکان خلق به یو تختی او خياران خلق به ځان بچ کی دریم نمبر کې به بیا د الوهیت دعوه کوي په مختلفو مراحلو کې بیا بل یو شبهه دا پیش کوي چې د دجال مبارک دا راځي چې د دجال د خروج په وخت کې به توبه نه قبليږي او ایمان به پیدا نه رسي او حالان کې د عیسی علی السلام نزول چې دی دا به د دجال د خروج نه بعد عیسی علی السلام به قتل کوي نو دې کې تعارض دی ځکه عیسی علی السلام په وخت کې به خلک ایمان وروړي يهود نصارا او هغه باندې ایمان وروړي الا ليؤمنن به قبل موته راغله دي
قران کې مت اشاره ده او حدیثو کې مده چې هغه باندې بخله کې ایمان ورونه د دجال په وخت کې به ایمان فایده نه کوي حالانکه د دجال د وخت نورستو به د عیسی علی السلام وخت ایمان به فایده کوي نو دې کې خو تعارض دی دا تعارض د خلکو خپل ذهنونو کې اسه جوړ کړي مسلم کی حدیث راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل درې علامې دي چې کله دا درې وانه ښکارش نو هیڅ یو نفس ته ایمان وروړل پیدا ورنکي چې مخکې ایمان نه وروړي یا په ایمان باندې د خیر کار نه کړي نو پیدا به ورنکي چې درې وانه په یو دا درې وانه پوره شي دا درې وانه علامې ټول ښکار شي نالي بداسي کی طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض یو د نور د مغرب نه راختلی دویم دجال له دریم دابة الارض دی توجیه دادا چې فایده به نه کوي عمل او ایمان وروړل کله چې دا درې وانه علامې موجود شي دا درې وانه علامې یکی بادیګری موجود شي چې اخیری د دې طلوع الشمس من مغربها ده د نور راختل د مغرب نه دي چې نور د مغرب نه راوخته بس بیا دا درې وانه علامې موجود شوي بیا به ایمان پیدا نه ورکړي د دې نه مخکې خو ایمان به پیدا ورکړي محدثین دا وی چې انما المراد هذه الثلاث بأسرها دا ټول مراد د دینه دا ټول درې وانه علامې موجودې دي چې دجال موجود شي بیا دابة الارض موجود شي بیا په وخت نور د مغرب نه راوخی جنو بیا به ایمان وروړل پیدا نه ور کوي چې چا مخکې ایمان نه وروړي خو دې حدیث کې دا طلوع الشمس من مغربها مخکې کړی دی اگر چې دا متأخر دی اشاره دی ته دا چې په واقع کې مدار د عدم قبول د توبه د نه قبولولو مدار چې دا په دې باندې چې کله نور د مغرب نه راوځي اگر چې دا نور سره یوځي شي نو دا حدیثونو ترتیب داسې معلومیږي چې د دې اول به دخان راځي لوګي بیا به خروج د دجال شي دجال پسې به نزول د عیسی علیه السلام شي او بیا به ورپسې یاجوج او ماجوج راوځي او بیا چې دی خروج د دابة الارض بوشي او بیا طلوع الشمس من مغربها دا ټول چې موجود شي آخري علامه طلوع الشمس نور د مغرب نه راختلی نو بیا به ایمان پیدا نه ور کوي دانه چې د دجال صرف دجال ښکارا شونه ایمان نور به پیدا نه ور کوي نه دا خبره مراد نه دا معنی غلطه ده د دجال په وخت کې د عیسی علی السلام په وخت کې با ایمان وروړل پیدا ور کوي د خیر کار کول به پیدا ور کوي او چې کله دجال موجود شو دابة الارض موجود شو دا نور علامې موجود شو بیا ورپسې نور د مغرب نه راوخته نو بیا به ایمان وروړل پیدا نه ور کوي د دې معنی دا خلق په حدیث باندې نه پوهیږي الله پاک دا د حدیثونو وړاندې ساتلی او بعض داوی چې ګوره بعض روایتو کې راځي چې عیسی علیه السلام دجال لاندې کی نو یذوب کما یذوب الملح فی الماء دې بداسي ویل کیږي لکه مالګه چې په وو کې ویل کیږي او بعضو کې داسې راځي کما یذوب الرصاص لکه سیسا چې هغه ویل کیږي دا تشبیه ده په معنا مطلب داغه ویل کېدل دي داغه ختمېدل دي عیسی علیه السلام په لیدو سره دجال باندې به دومره روب او یره راشي چې د یره نه بدی ویل کېږي لکه د سیسې په شان یا د مالګې په شان کوبو کې عیسی علیه السلام به بیا په خپل لاس باندې قتل کی حدیثو کې راځي چې عیسی علیه السلام یې داسې پریک دي دې خپل خود به خود ختم شي ولیکن الله پاک په دا اعزاز هغه ته ورکي او داغه په لاس باندې به دا قتل شي او دارنګي کوم ځای کې به وجني باب لوط سره باب لوط د فلسطین کې یو ځای دی هغه ځای کې به لاندې کی او قتل به کی او بل روایت کې دا څه دی چې عقبه او فیق سره به قتل کوي نو عقبه او فیق سره به لاندې کی نو باب لوط ته دی وو تخت باب لوط کې به قتل کی